حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمه الله تعالی دا هغه انسانو چې الله رب العزت دله په علم کې دغه رنګې په پیرتوب او موریتوب کې دغه رنګې دنیایي تعلیم کې الله رب العزت ډیر مهارت دوی له ورکړی و. او دا د حضرت اشرف علي تانوي رحمه الله دغه رنګې د مجدد الفساني رحمه الله دا دومره لوی انسانو چې د دې حضراتو نه وروسته چې په نقشبندي کې لوی انسان تیر شوی دی نو هغه دا دی الله رب العزت دله یو مهارت ورکړی و په دې دور جدید کې چې هغه په کومه طریقه باندې الله رب العزت له دومره لوی شهرت ورکړی و چې په ورلډ کې د ده مریدان دي په ده ښکلې طریقه باندې د دین خدمت د سره انجام که. لیکن دا الله رب العزت یو خپل قانون دی ټایم انسانان له مقرر کړی دی چې هغه ټایم راشي نو بیا انسان له مرګ راځي. الله قرآن کې فرمایي چې د انسان ټایم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون نه مخې ته کېږي او نه وروسته کېږي. بهرحال دا هغه میاشت ده چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه په دې میاشت کې د دنیا نه رحلت کړی و او موافقت ته ګوره چې په دې میاشت کې د نقشبندي سلسلې چې د حضرت ابوبکر صدیق صاحب نه شروع ده هغه لوی انسان هغه په دې میاشت کې رحلت وکړه. دا دومره لوی انسانو چې د تصنیف په میدان کې د ډیر زیات کار کړی د خپلې نیمې زندګۍ نه تقریبا د تصنیفات دي. نو الله رب العزت دله یو علم ورکړی او په دور جدید کې په ساینسي لیول باندې دغه رنګې په پیر او موریتوب سره سره الله رب العزت دله علم هم ورکړی و. ګله پیر هله کامل کېږي چې الله رب العزت له علم ورکړي بیا قصه ګو نه وي بیا په وخت موافق دا خلکو اصلاح کوي. د خلکو داسې اصلاح کړله هم تزکیه النفس چې کلي ده داسې طریقه باندې کړې چې علم هم له خلکو له ورکړلی. دا داسې یو عظیم انسان و. الله رب العزت ته کامل مغفرت نصیب کړي.